نو ډېرو معززینو دا شرک چې دی یو ډېره لویه او عظیمه ګناه ده تر دې پورې چې الله تبارک وتعالی جل جلاله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله جل جلاله چاته چې وغواړي د شرک نه علاوه د ټول ګناهونه معاف کوي تر دې پورې چې دیو سړي ګناهونه د سمندر د زګ برابري حدیث مبارکاو کې داغه د لپاره اعمال خودلې شوي دي چې دغه اعمال سړی کوي او په رښتونی زړه باندې د ګناهونو توبه وباسي الله تبارک وتعالى جل جلاله پر د ګناهونو معاف کړي خو یو ګناه د شرک ده چې دا الله تبارک وتعالى چاته معاف کوي نه ځکه مشرک دا شرک ګناه نه ګړي او دا غینه توبه نه کوي دا غینه د توبې د توفیق نه ملاويږي او دې د الله جل جلاله سره و ذات یا صفاتو کې بل څوک شریکي دا الله جل جلاله ته ډېر ناخوخه ګناه ده دې لپاره کې انسان غواړي چې په ټوله ژوندۍ کې زه د شرک نه بچ شم او ماته د شرک مکمل او نشي او زما بدو اعمالو کې د شرک غوندې کې لوی ګناه چرته را نشي نو دا هغه لپاره یا ساتي سورۃ الکافرون دا نور خطو په وخت کې او دا غرنګا د نور پریوتو په وخت کې چې کوم سړی تلاوت کول دي معمول جوړ کې او ډېر ډېر وایو ان شاء الله د شرک نه بدغه انسان محفوظ